د بینظیر روپۍ چې دی هغه شروع شي دي که کوم کسانو خپل روپۍ نه راغستې نو لاړ شي او خپل روپۍ چې دی دا راواخلئ. خو په دې ویډیو کې سره یو اهم پیغام شیر کوم او نور معلومات دی هغه سره هم شیر کوم. نو دا ویډیو ستاسو د ټول دپاره ده چې پوره وګورئ چې صحیح معلومات چې دی هغه تاسو ته در ورځي. داسې نه چې تاسو لاړ شئ پوره او روپۍ چې دی دا تاسو ته میلاو نشي. نو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي ځکه زیاتر داسې غریبانان چې هغه د خبر نه خبر نو هغو ته اکثر روپۍ چې دی دا میلاو نشي. نو د بینظیر روپۍ چې دی هغه الریډي شروع شي دي 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. په کومو ضلعو کې شروع شي نو دا ضلعو نوم چې دی هغه موږ اخیستی دی زموږ په تېرې شوي ویډیوګانو 2 ویډیوګانو په هغې کړي چې په هغې کې موږ نومونه اخیستي دي. که چا هغه ویډیو نه یې کتلی نو په یوټیوب کې مظلوم یار اوفیشل دا سپیک چې دی دا سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل به راشي نو هلته کې تاسو هغه ویډیوګان کتلی چې ستاسو په ضلع کې دا شروع شوي دي که نه دي. پر حکومت د طرفه پکې ورو نورې ضلعې چې دي هغه هم شاملېږي. هغه وایي چې کومه علاقې د سیلاب نه متاثر شوي دي هغه ضلعې به کوم شاملو. خو یو کس زموږ په ویډیو کمنټس کړی وایي ته دروغ ولې وې زموږ په ضلع کې خو دا روپۍ نه دي شروع شوي لکه څنګه چې زه اوس وایم چې روپۍ شروع شوي دي. نو هغه باقي زموږ ویډیوګان نه ګوري چې موږ څه ویلي دي په کومو ضلعو په 53 ضلعو کې دغه شي نومونه موږ اخیستي دي په هغه ضلعو کې شروع شوي دي او تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. خو اهم پیغام دا دی چې کومو کسانو رجسټریشن کړی دی او هغه نوي کسان دي او له دې نه مخکې چېرته روپۍ نه دي اخیستي نو هغه د لاړ شي او د خپلو روپو دې تپوس وکړي. که تاسو ته هلته لیکلي په 8171 باندې چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې نو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. داسې نه چې تاسو وایئ دا روپۍ به موږ له کور ته راوړي نو روپۍ ګوره چا له کور ته نه راوړي. تاسو ته پته ده په دې ملک کې چې دی روپۍ نه میلاویږي د هغې لپاره به تاسو منډې تړلې وایئ. نو تاسو له پکار دي که ستاسو په علاقه کې دا روپۍ شروع شي او کم نوي کسان دي او د دې پروګرام دپاره اهل دي نو هغه دې وس لاړ شي او خپلې روپۍ دې راواخلي. که بیا هم نه پوهېږي او رجسټریشن یې وکړی نو 8171 چې دی دا په ګوګل کې ولیکئ هلته خپل اهلیت چې دی دا چې که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې هم زموږ ویډیو شته. د هر دغه په باره کې چې دا موږ ویډیو کړي دی او زموږ په یوټیوب چینل کې پراته دي هغه ویډیوګان تاسو کتلی شئ. خو که تاسو رجسټریشن کړی تاسو ته د سره روپۍ نه میلاو شي نو وس لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. کور ته تاسو له دغه روپۍ نه راوړئ ځکه دې قسط کې چې دی نوي کسان ډېر زیات شامل کړي دي او ځینې زاړه کسان چې دی هغې د دې پروګرام نه ایستلي دي نو کوم چې زاړه کسان دي هغه دې هم خپل اهلیت وګوري. که هغو ته یې لیکلی چې تاسو د 2025 او 2026 دپاره اهل نه او تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي نو هغه داسې نه ځي ځکه هغو ته هغه اوږده پر پړه لیکلی او بار بار خلک رالیږي په هغې باندې ښه تفصیلي ویډیوګان چې دی زموږ پراته دي. که تاسو لاړ شئ نو خپل وخت هم ضایع کوئ او په کرایانو چې کمې روپۍ لګي نو هغه روپۍ چې دي دا به هم ضایع کېږي او دا قسط چې دی دا په کیم سیټ کې میلاویږي. تېر شوی قسط چې دی هغه تاسو ته په دوکانونو کې میلاو شو دې ځل به دا تاسو ته هم په کیم سیټ کې میلاویږي. خو تاسو راته لازم ووایئ چې تاسو روپۍ راغستې دي که نه دي راغستې او په کومه ضلع کې یې راغستې دي دا به راته لازم په کمنټس کوئ چې کوم ضلعو والا راغستې دي او چاته میلاو شي دي چاته نه دي میلاو شي ځکه د پرونه چې دی دا روپۍ شروع شوي دي.